سواد کې چې کوم علمي کار په ډېر میچور طریقه شروع شوی دی نو هغه په 1926 کې شروع شوی دی. دا آیډیا چې ونه دا د ډاکټر رفیع الله صاحب و 2 کاله مخکې. دغه چې کوم سل کلنې د علمي او تاریخي کار هغه سلیبریشنز دي یا د هغې یادونه ده. دا موږ مطلب دا دی چې یاره مونږ په پټو سترګو باندې څه چې مخکې لیکلی شوي دي نو هغې نه مونږ داسې د یو مقدس کتاب درجه ورنه کړو. زه ډاکټر رفیع الله نه قید اعظم یونیورسټۍ کې جاب کوم او د سوات یم. نو دغه دا بیانډ 1926 چې کوم دی د دې نه کلیر اندازه موږ ته دا لګي چې اوس فلحال موږ په 2026 کې یو. نو 100 کاله دا 100 کاله د څه دا په دې سوات کې چې کوم علمي کار په ډېر میچور طریقه شروع شوی دی نو هغه په 1926 کې شروع شوی دی. د انګریز ارکیالوجیست سر اورلسټاین د راتلو سره چې هغه باچا صاحب عبدالودود باچا صاحب انګریزانو حکومت د فرنټیر او انډین حکومت هغه ته پرمیشن ورکړی و او هغه تقریبا سوات کې او په هغه وخت سوات سټیټ چې کوم دی لکه شانګله بونیر ورسره په دې کې خپل ارکیالوجیکل ایکسپلوریشنز کړي او بیا یې 2-3 کتابونه او د هغې نه علاوه بېشماره ارټیکلز لیکلي دي په دې باندې. اشتیاق احمد زما نوم دی. پی ایچ ډي ما کړې ده په 2017 کې پېښور یونیورسټۍ نه او دلته کې اوس د هسټري ډپارټمنټ کې اسسټنټ پروفیسر یم. دلته کې د کانفرنس په حوالې سره نو اصل کې دا آیډیا چې ونه دا د ډاکټر رفیع الله صاحب و 2 کاله مخکې هغو د آیډیا پیش کړه. په دې باندې بیا مختلفې ناستې وشوې میټینګ وشو د دې لپاره بیا تیم او بیا پیپرې. مقصد په دې کې زموږ دا دی چې یو خو دا ده چې په سوات باندې کم کار شوی دی یا نوی کم کار کېږي نو چې موږ په دې نظر دې کار ته کاغذ جوړ کار دی او که نوی کار دی چې په یو کریټیکل سینس باندې یا په یو نوې زاویه باندې دې کار ته وکتلی شي. مطلب دا دی چې یاره موږ په پټو سترګو باندې څه چې مخکې لیکلی شوي دي نو هغې نه موږ داسې د یو مقدس کتاب درجه ورنه کړو خو د هرې خبرې د هر یو پای کې چې کوم بیا زموږ سره سورس د هغې هغه تنقیدي جایزه واخیستی شي او څه چې دي چې هغه مخې ته راوړاندې شي. دا آیډیا زموږ ذهن ته راغله څنګه چونکې هر کله چې 100 کلونه پوره کېږي نو کله ناکله د سړي په ذهن کې یا د ادارو په ذهن کې خو دلته خو اداره نه وه ظاهره خبره ده. نو زه په اکسفورډ کې وم په 2022 کې یا په 23 کې په دواړو کې زه وم نو دا آیډیا ما ته هلته کلیک شوه چې یاره که فرض کا موږ په سوات کې د سوات خلک خپل داسې یو پروګرام وکړو چې هغه یو نوی علمي روایت غوندې جوړولی شي. نو بیا چې زه رالم دا خبره ما د سلطان یروم صاحب سره ډسکس کړه هغه هم دا خبره خوښه کړه او بیا زموږ دا نور ملګري دي نو دوی هم موږ آن بورډ واخیستل. نو د کانفرنس په حوالې سره موږ دا ووایو چې کم از کم دې کې زیاتره دغه سټوډنټس دي یا هغه نوي ریسرچرز دي او غرض هم زموږ د دې خلکو په انوایټ کولو کې دا و چې دې ته دا پته ولګي چې یاره د نوې زمانې یا کوم ټرنډ چې نن سبا په سوشل ساینس کې شروع دي یا د نوې زمانې سره د ریسرچ په میدان کې تلل غواړي نو دا دې ته د زده کړې لپاره دا یو بهترین موقع دا کانفرنس ورکولی کېږي. ټولې پیپرې په دې کې په دغه یو حوالې باندې تیارې شوي دي چې یاره دغه زوړ ریسرچ یا نوی ریسرچ هغې ته به مونږ ګورو څنګه او مخې ته به څنګه ځو. نو دغه مین مقصد و چې یاره مونږ په دغه چې کوم 100 کلنې د علمي او تاریخي کار هغه سلیبریشنز دي یا د هغې یادونه ده دا مونږ وکړو او په دې غرض یې وکړو چې مونږ له شوي څه دي او مونږ له کول څه پکار دي خاص کر د لوکل او انډیجنس نقطه نظر.